عمران خان ویلی دی چې بیرستر ګوهر یو بزدل سړی دی اور دې زر تر زره د پارټۍ نه فارغه کوي جی. عمران خان د جیل نه ډېر غوسه کې پیغام جاری کړی دی. د پنډۍ احتجاج ملتوي کېدو نه پس د پنډۍ احتجاج ختمېدو نه پس اعظم خان په جیل کې عمران خان سره ملاقات کړی دی. اعظم خان عمران خان له د دغه پنډۍ احتجاج اور جلسې حوالې سره مکمل تفصیل ورکړی دی. په هر څه باندې فکر چونکې په الیمین ګنډاپور باندې هم دا تنقید کېدو چې د نیمې نه را واپس شو، د جلساګاه له ځان نه رسولو دی را واپس شو، مطلب د هم بزدلانه کار کړی دی. خو اعظم خان چې کوم حقیقت عمران خان له بیان کړی دی، نو عمران خان د دغه حقیقت نه پس بیرستر ګوهر ته ډېر سخت غوسه چې دغه جلسه دغه احتجاج د بیرستر ګوهر په وجه باندې ختم شوی دی. الیمین ګنډاپور حوالې سره هم دا خبرونه راتلل، خو بیرستر ګوهر حوالې سره عمران خان ډېر زیات غوسه کې پیغام جاری کړی دی چې بیرستر ګوهر دی د پارټۍ نه فارغ کړلی شي اور بیرستر ګوهر یو بزدله انسان دی. جی عمران خان ویلی دی چې بت پرواز باندې به تاسو فیضل آباد، ملتان اور میاوالی کې احتجاج کوئ اور د جمعې پرواز به تاسو ډي چوک کې احتجاج کوئ اور ډي چوک کې به تاسو ضرور احتجاج کوئ د اسلام آباد ډي چوک کې. جی یو طرف ته عمران خان د ډېرو غصې نه د خپل پارټۍ له وي، خپل لیډرشپ له وي چې دا احتجاجونه به اوس تاسو ضرور کوئ. په ډي چوک کې به هم احتجاج کوئ، په ملتان کې، په میاوالی کې، په فیصل آباد کې، په دې کې به تاسو احتجاجونه کوئ. یو طرف ته بیرستر ګوهر له غوسه چې دا بزدله سړی دی د پارټۍ نه ختمول پکار دي. عمران خان ډېر زیات غوسه، او بل طرف ته سپریم کورټ ججز حوالې سره ډېر غټ خبر راغلی دی. جی یو طرف ته خو عمران خان چې کله اعظم خان خبر کو نو ډېر زیات غوسه د بیرستر ګوهر حوالې سره دا کمنټس پاس کړ. دې نه علاوه په سپریم کورټ کې هم یو ډېر غټ خبر مخې ته راغلی دی. د سپریم کورټ ججز یو بل ته مخامخ شوي دي. کله چې ګوره د عمران خان خلاف عدم اعتماد پی ډي ایم حکومت راوستو، د عمران خان حکومت غورځولو که نه، نو هغه ټایم چې کوم د پی ټي آی سره 20 داسې کسانو چې هغه هم پی ډي ایم سره یو ځای شو، هغه عمران خان سره غداري کول غوښتل او هغه 20 کسان چې کوم دی پی ډي ایم ته اوټ ورکولو د عمران خان خلاف، چونکې بیا دغه اوټ ضرورت را نه و. خو هغه 20 کسان چې کوم هغه عمران خان ته خپل حقیقت وښولو چې عمران خان سره بې وفایي کوله، نو هغه 20 کسانو باندې بیا عمران خان چې کوم دی هغه ټایم کې سپریم کورټ ته تللی او جج ته ویلي چې دا 20 کسان ګوره زما د پارټۍ کسان دي، دی اوټ د پی ټي آی په نوم ایښتلی دی، دی اوټ د عمران خان په نوم ایښتلی دی او اوس دی ما سره بې وفایي کوي، ما سره غداري کوي، دی اوټ چې کوم دی پی ډي ایم ته ورکوي. نو بیا سپریم کورټ چې کوم دی هغه ټایم کې د سپریم کورټ چې کوم چیف جسټس و هغه عمر عطا بنډیال و، هغه په باقاعده یو بینچ جوړ کو او هغه بینچ فیصله وکړو، یو قانون جوړ کو 63A قانون جوړ کو. هغه بینچ کې 15 ججز ناست وو، نو هغه 3 ججز پکې داسې فیصله وکړه چې دغه 20 کسان چې کوم دی دی اوټ نشي ورکولی پی ډي ایم حکومت له. دی که چېرې پی ډي ایم ته اوټ ورکوي نو یو خو دا کسان به د ستا د پارټۍ نه ډي سیټ کیږي، مطلب دی به د ستا د پارټۍ نه برخاست کیږي او د دی په اوټ باندې به کراس نشان راښکلی کیږي، د دی اوټ په ریجیکټ کیږي. اور 2 ججز پکې داسې وو چې نه دی اوټ ورکولی شي، دا خو د دی خوښه ده چې دی چاله اوټ ورکوي دي. نو 3-2 سره فیصله راغله، نو عمر عطا بنډیال دغه 3 ججز ومنل، د هغوی فیصلې له 63A قانون نوم ورکو. 63A قانون مطابق د عمران خان د پارټۍ یا د مسلم لیگ نون د پارټۍ کسان که سبا راپاسې وایي چې مونږ عمران خان سره یو ځای کېږو او مونږ اوټ عمران خان ته ورکوو، نو هغوی اوټ عمران خان ته نشي ورکولی. او که د عمران خان د پارټۍ ایم این ای راپاسې ووایي چې نه زه اوټ مسلم لیگ نون ته ورکوم، نو یو خو د ده اوټ په ریجیکټ کېږي او یو به دی د پارټۍ نه هم ختمیږي، د چې کوم ایم این ای سیټ وي به ختمیږي، په هغې باندې به کراس راښکلی کېږي. جي دا 63A قانون دی. دا د عمران خان په وختو کې عمر عطا بنډیال دغه کړی و چې عمران خان د خپل 20 کسانو په وجه باندې سپریم کورټ ته ورغلی او عمر عطا بنډیال دا قانون پاس کړی و. جی نو اوس هم دغه قانون کې چې کوم دی نن سبا چې کوم جج د چیف جسټس قاضي فیض عیسی صاحب وایي چې دا قانون کې زه دا قانون زه ریویو کوم او دې کې زه چینجز راولم. هغه په هم ځان له د 15 ججز یو بینچ جوړ کړی دی او د 15 ججز چې کوم بینچ جوړ کړی دی نو 2 پکې هغه ججز شامل کړي دي چې کله عمران خان په وخت کې هغه 2 ججز وی چې نه دی اوټ ورکولی شي، نو 2 ځان سره هغه ججز شامل کړي دي، یو خپله دی او یو یې په خپله مرضۍ باندې یو بل جج راوچت کړی د سینیارټي په بیس باندې نه، او یو جسټس منصور علي صاحب چې هغه سینیر جج دی او د دې عمر د دې قاضي فیض عیسی نه پس په هغه د پاکستان چیف جسټس لګي. جي جسټس منصور علي شاه صاحب نو هغه ولوي وروره چې دا د کوم حساب شروع کړی دی، په خپله خوښه د 15 کسانو بینچ جوړ کړی، په خپله خوښه ته 63A قانون کې مطلب ریویو کې، په خپله خوښه ته کې تبدیلي کې، او په خپله خوښه د 15 کسانو بینچ جوړ کړی دی، په خپله خوښه بلکې نه جوړ کړی. دې کې ورسره زرداری هم شامل دی چې صدر صاحب دی او ورسره شهباز شریف هم شامل دی. دا د 15 کسانو بینچ دی په خپله خوښه باندې جوړ کړی، نو کې چیف جسټس قاضي فیض عیسی دی
زرداری صدر صاحب دی وسره او د پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی شهباز شریف صاحب. د درو کسانو په خپل خوخه د 15 کسانو بینچ جوړ کړی او په 63A قانون کې دی اوس ریویو کوي او 63A قانون دی داسې بدلی. دی وایي که چېرې دا اوټ د PTI کسان که اوټ ورکوي بلې پارټۍ له نو دی وایي اب ورکولی شي هغه اوټ په کاونټ کیږي او سیټ که ختمیږي ختم دي شي خو دغه اوټ په کاونټ کیږي. نو دی به کوشش کوي چې د PTI سیمینې راونیسي یا په زور پریس کانفرنس وکړي یا دغه اوټ په زور باندې یا په رضا باندې یا په پیسو باندې ترې واخلي. خو بل طرف ته جسټس منصور علي صاحب چې کوم دی ول راپاسېدلی دی چې وروره کم بینچ ته چې جوړ کړی دی کې در سره زه نیم دا خو تا د آئین خلاف جوړ کړی دا خو تا د پاکستان د آئین او قانون خلاف جوړ کړی دی. نو دی چې در سره زه نه کښېنم صفا انکار یې ته کړی دی. لکه بعضې ټایم کې جج انکار وکړي چې زوزګار نه یم د ما په ځای بل کس کښېنوئ یا زه نورو کیسونو کې بزي یم د ما په ځای بل کس کښېنوئ. دلته ول ده صفا ویلې چې اوزګار یم نور کارونه مې نشته خو دې کیس کې در سره نه کښېنم دې بینچ کې در سره نه کښېنم. دا بینچ چې تا جوړ کړی دا خو تا د قانون او د آئین خلاف جوړ کړی دی. نو دې بینچ کې در سره ناسته نه کوم. نو د سپریم کورټ ججز چې کوم دي یو بل سره مخامخ شوي دي او بل جسټس منیب اختر چې کوم دی هغه هم د ده نه انکار کړی دی. دغه بینچ نه دغه بینچ کې جسټس منیب اختر هم شامل و چې هغه هم انکار کړی هغه هم دا خبره کوي چې دا جج چې کوم دا بینچ جوړ کړی دی دا د آئین خلاف دی. جی نو د پاکستان چې کوم ججز دي یو بل ته مخامخ شوي دي. نو دا هم یو غټ اپډیټ سو چې دا مې در سره هم شریکول. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.